دې ځای کې الله پاک فرمایي وقلنا او موږ وفرمایل یا آدم اے آدم علیه السلام اسکن پاتې کېږه انت تو وزوجک او بیبي ستا الجنت په جنت کې حضرت آدم علیه السلام په جنت کې پاتې کېدو نو یوازې چې یو سړی دا ډېر زیات خفی نو الله پاک جل جلاله دې کله اوده شو نو الله پاک جل جلاله د ګسې پختۍ نه حضرت حوا علیه السلام هغه الله پاک پیدا کړل چې دې راپاسېدو یو ډېره بهترینه ښکلې زنانه چې کوم دی ورته ناسته ده ده ورته لاس کو حکم ورته وشو دې ته مه لاس کوه ستا به نکاح کېږي دا به ستا دپاره حلالېږي نو الله پاک جل جلاله ورته وفرمیل چې ستا به نکاح کېږي داسې ته نه شي لاس کولی نو نکاح یې په جنت کې وشوله چې کله نکاح وشوله نو الله پاک ورته وفرمیل ته به اوس د دې مهر ورکړه نو آدم علیه السلام وایي دا یا الله پاک ما سره خو دلته څه نشته زه څه مهر ورکړم الله پاک ورته وفرمیل ستا په اولاد کې به د آخرې زمانې پیغمبر پیدا کېږي دغه نوم به محمد صلی الله علیه وسلم نو ته په مهر کې په هغه باندې 3 پیرې درود شریف ووایه دا به ستا مهر ادا شي نو حضرت آدم علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې 3 پیرې درود شریف ووایي د حوا به مهر ورکړو نو حوا به دا چې کوم دی د حضرت آدم علیه السلام د ګسې پختۍ نه پیدا کړ د دې وجې نه وي ښځو سره به ګزاره کوئ دا به یکدم چې کوم دی نیغوی هم نه خو یکدم یې نیغی دا به چې کوم دی ماتېږي ځکه پختۍ دا کږه وي او مکمل دغسې به خوشي به هم نه پرېږدي کله چې کوم دی به ورته غوسه کوي کله به چې کوم دی ورسره محبت کوي مینه به ورسره کوي نو دا به دې سره به درمیانه انداز کې چلېږي ځکه دا د ګسې پختۍ نه پیدا ده او پختۍ کږه وي نو دې سره به ګزاره کوي نو پاک د ځان نه به چې کوم دی منظرې هم نه جوړی او پاک سټ په هم نه اچوي چې ستا څه کوي نو هغه به کوي نو درمیانه غوندې به چلېږي مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله له یو کس راغی حضرت زه چې د بهر نه راشم او کور ته نو ما د خپله ښځه او د وړ دور یېرول دي چې څنګه راننوځم نو ما نه څوک تپوس هم نشي کولی چې ته چېرته تلې او ټول چې کوم دی په کمرو باندې ورمنډه کې وتښتي مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله ورته وفرمیل وي دا عادت خو د زناورو دی دا خو چې کله سپی لیونی شي او کور ته لاړ شي نو ښځې واړه دي تښتي د انسان خو دا عادت نه دی پکار خو دا و چې ته د بهر نه راشي نو تا د خپلې بیبي له او خپلو بچیانو له دومره محبت او مینه ورکړي چې هغوی په منډه منډه راشي تا دوی چې بابا چېرته تللی نو وي دا د زناورو عادت دی نو درمیانه غوندې به د ښځو سره چلېږي نو حضرت حوا علیه السلام الله پاک پیدا کړله نو دواړه چې کوم دی په جنت کې پاتې کېدل نو الله پاک جل جلاله ته وفرمیل چې دغې ونې ته به نه نږدې کېږي مخې ته خبر را روانه ده